اتفاق ته چې ورځ د ګل وه د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ او مدینه منورې ته چې هجرت شو مدینه شریفه ته ورسېد دام د ګل ورځ وه او وحی چې نبی علیہ السلام ته نازله شوې دام د ګل ورځ ده نو یو ځل د نبی علیہ السلام مبارک نه چا د ګل دروازه تپوسو کو د روزې وی صاحب کده د ګل پر ورځ روزه ونیسم د دې روزې څه فضیلت ته نو حضور پاک فرمایي د ګل پر ورځ پیدا شوه او د ګل پر ورځ ما له وحی راغله ده نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختور ورځ ده مسلم شریف کې حدیث ته او یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به د ګل پر ورځ عموما روزه نیوله د ګل پر ورځ باندې نو د ګل ورځ دا بختور ورځ درونو ورځ د ګل او میاشت ربیع الاول وا نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشت دوی حساب کوي او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه می قصه کړې و د هغې د هلاکت 50 ورځې تیرې شوې نو دی وی چې دا 12مه نه جوړېږي په دغه کال 12مه دا کېدی نشي نو څوک اتم د ربیع الاول یادوي خو زیات تر محققین نه هم د ربیع الاول یادوي او د اپریل میاشت وه او څوک شلم یادوي او څوک 20 تاریخ یادوي 22 اپریل او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې پاغه غړې نه وي پاغه زمانہ کې خدا دوی د منټونو حسابونه کړی دي چې پاغه ورځ د نبی علیہ السلام د پیدایش ټیم سو سبا ختلو او نور ته خطو ته لا ډېر ټیم پاتو نو هغه چې حساب کړی دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله نو زر راغی د خپل دوی کورتا د عبدالله صاحب کورتا او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه هغه ته خو د انګور پته وه وی دا ماشوم خدای پاک پیدا کړی دی وی شاه بزرې ټوکله کې ونغه او مال یې راکړه نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې که ولاړ وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم نو د بیت الله نه پې طواف وکړه والد